نن کو چاته وویل لکه دا ګوتمې خلک اچي دا ولې چې دا زما شوق دی جي کني دا ګوتما اچول سنت دی دا په دې نیت یې واچوئ د پیغمبر سنت جمدي کوم نو ثواب به درته میلو شي هغه شوق به دې هم پوره شي ثواب به درته هم میلو شي هغه ټول کارونه مونږ کوو خوراک خو هسې مونږ او تاسو کوو خېټه مړو نو چې په سنت طریقه باندې وکړو نیت ورته دا جوړ کړو چې د الله بندګي پې وکړو نو الله پې ثواب مونږ ته راکړي هغه مونږ به خوب د دې وجې کوو چې الله زه آرام وکړم پاسم او ستا بندګي صحیح وکړم دا خوب عبادت شو زه به ګټه وټه دې دپاره کوم چې الله ستا په لار کې ورکړه وکړم زما په ذمه چې کم د وړو بال بچنان نفقه ده هغه ادا کړم ستا ټول محنت در ورځې عبادت شو هغه ستا خوراک او څښاک به په دې نیت باندې چې ما ته قوت ما ته طاقت میلاو شي او الله تا ته پې ودرېږم ستا خوراک په دې هم تا ته الله اجر و ثواب درکړي هغه ستا د بدن ورزش کول زمونږ هلکان څومره ګیمونه کوي کرکټ کوي فوټبال کوي څه دپاره کومه دې دپاره کوم چې زما شوق دی دا اوس کو دا یو وي دې دپاره کوم د الله رسول هم ورزش کړی دی خو په دې دور کې ورزش دا یو طریقه ده د پیغمبر سنت جمدي کومه او دې دپاره کوم چې زما د چستی راشي او د الله بندګي پې صحیح وکړمه دغه گیم دغه کیل هم عبادت شو د لپاره څومره خیر خبره ده خلک سار نه ماښامه پورې په ګراونډونو کې منډې وخي ما سوا د ستړی نه هېڅ ورته میلو نشي هغه خو که دغه لوبغاړې په دې نیت باندې فوټبال او کرکټ گیم کوي چې زما وجود کې چستی راشي زما ذهن لږ فرش شي او د الله بندګي صحیح وکړمه دغه گیم باندې ورته الله ثواب ورکړي هغه او دې دپاره چې زما وجود مضبوط شي المؤمن القوي مؤمن به مضبوط وي مؤمن به چست و چالاک وي هر وخت د الله رسول فرمایي مؤمن غافل نشي کېدی مؤمن چې کوم دی هغه سوس نشي کېدی کاهل نشي کېدی مؤمن چې وي هغه به ویښ وي هغه مؤمن به چست و چالاک وي مؤمن به قوي هغه نو په دې نیت باندې زه خپل ورزش کوم زما وجود مضبوط شي او سبا د دشمن مقابله راشي د کفر او د اسلام چې زه مقابله د هغه وکړمه څومره لویه خبره ده کور کې په دې نیت باندې سورلي ساتل چې سبا چرته د کفر او د اسلام خبره وي زه جهاد وکړم دغه سورلی باندې خرچه کول انفاق فی سبیل الله دی ده کور کې وسله ساتل په دې نیت باندې چې یاره سبا د دشمن خلاف دا استعمال کم دا سنت طریقه ده او ثواب پې کور کې ملاوي کتاب نو محترمو دا